السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی او ډیر د جړا مقام دی. اخیره ور زمونږ په دې معاشره کې د فحاشي ولې دومره عام شوې ده؟ اخیره ور د فحاشي چا راوسته؟ ځکه چې د کله چې ما هم هغه ویډیو وکتله نو ما ورته په چغو باندې وجړل، ځکه چې هغه ویډیو کې پښتنو جنکو سره یو په داسې طریقه باندې غلط کار شوی دی چې ما کله غلط کار وکتل نو ما توبې ویستلې چې خدای خبر ده زمونږ د پښتو معاشره کوم سایډ ته روانه ده. الله پاک دې زمونږ پښتنو باندې رحم وکړي. ملګرو یو داسې ویډیو ته اوس په دې ویډیو کې زه ښایم که تاسو هغه ویډیو وکتل تاسو به توبې وباسوئ چې نن سبا زمونږ په پښتنو معاشره کې فحاشي څومره سیوا شوې ده. باقاعده هغه ویډیو په سوشل میډیا هم موجوده ده، خو چې کومه خاص ویډیو ده هغه موږ سره موجوده ده. اوس که تاسو هغه ویډیو په خپلو سترګو وګورئ تاسو به توبې وباسئ. نو ملګرو که تاسو سره په دې وخت کې ماشومان ناستې وي نو د ځان نه ماشومان پاسوئ، ځکه چې دا ویډیو د ماشومانو د کتو نه ده. او که نه تاسو بیا ځان نه ناست وي نو بیا تاسو غوږونو کې خنټري ورکئ او دا ویډیو تاسو پوره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو د دې ویډیو نه عبرت واخلئ. ملګرو زما د دې ویډیو دا مطلب نه دی چې زه یا بل مسلمان له یا زه پښتون نه زړه پوخ کما یا ماته څوک کنځل وکړي. ملګرو که تاسو کنځل هر څه ماته کوئ، خو زه تاسو د ویډیو صرف د عبرت دپاره شیر کوم چې تاسو دا ویډیو په خپلو سترګو باندې وګورئ چې ستاسو یقین پیدا شي چې نن سبا زمونږ تور سره چې نن سبا بازار ته ځي هغو سره بازار کې نن سبا په کومه طریقه باندې غلط کارونه کیږي، هغو نه په کومه طریقه ویډیوګانې کیږي، نو تاسو به توبې وباسئ. ملګرو که تاسو زمونږ چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو هغه بل ورځ چې په سوشل میډیا یو ویډیو ډېره ځای ته وایرل شوې وه چې دوه پیغلې جینکۍ وي چې دا واقعه په افغانستان قندهار بازار کې راغلې وه. هلته کې دوه افغانۍ پیغلې جینکۍ وي چې د یو عمر 14 کالو او د بل عمر 19 کالو ایله کچه پیغلې شوې وي. ملګرو هغو یو دکان ته لاړل، هغو په هغه دکان کې ځان له د ضرورت سامان اخیستلو، ځان د میک اپ سامان اخیستلو. په هغه دکان کې د 15 کال یو بوډا سړی ناست و، هغه ډېر ظالم او ډیر بدکاره سړی و چې هغه وخت کې په دکان کې خپلې کیمرې پټ کړې وي او باقاعده د هغه جنکو ویډیو هم چالو وه. په هغه ویډیو کې به تاسو اوس د ویډیو کې کتلی وي چې هغه بوډا سړی په کومه طریقه راغلی دی او هغه پیغلو جنکو سره په دې خبره ډیلینګ کوي چې تاسو له به زه د میک اپ سامان پرې درکړم خو تاسو ما سره غلط کار وکړئ. ملګرو د 15 کالو بوډا سړي چې دا کم از کم د جنکو د نیکه په ځای دی، اخیره ور زمونږ معاشره کوم سیټ ته روانه. ملګرو بیا هغه جنکۍ په ماغه جنکو له ماغه د میک اپ د سامان لالچ ورکو هغه جنکو ور سره باقاعده په هغه ویډیو کې غلط کار هم کړی دی او باقاعده دی بوډا سړي هغه کیمرې هم لګولې وي او د هغه کیمرو ویډیو خدای خبر چې چا سوشل میډیا ته وختله وخېجوله. ملګرو ډېر غټ ظلم شوی دی، ډېره غټه فحاشي عام شوې ده. ملګرو د هغې نه پس بیا داسې کارو شو چې کله هم هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې وچلېده، بیا د هغه دکان پته ولګېده، بیا هغه جنکۍ خپل پلار راپاڅېدو او هغه دواړه جنکۍ یې ډېرې بې دردۍ سره ووجلې او هغه جنکو سره ډېر غټ ظلم وکړو. ملګرو د هغې نه پس بیا هغه د جینۍ پلار راپاڅېدو او هغه دکاندار په خپل دکان کې ونیولو، پیل یې ووهلو، د هغې نه پس بیا پېټرول ور واچولو او بیا یې وسېځلو. ملګرو د هغې نه پس بیا هغه جنکو پلار په کامیابۍ کې فرار کې کامیاب شو او بیا وتښتېدو. ملګرو چې کله بیا وتښتېدو د هغې نه باوجود بیا د هغه جنکۍ وروڼه راپاڅېدلي دي او هغه دکان یې وله په پېټرول اچوي، هغه دکان یې وله ټول سېځلی دی. ملګرو که تاسو سوچئ که زموږ د پښتو په معاشره کې هر سړی څوک د کې تورسر ته بد نظر وګوري یا که څوک زنانو ته به بد نظر وګوري، نو تاسو ته ښه پته ده زموږ د پښتو داسې رواج دی چې موږ یا موږ په ښځه مرګ کوو او که مرګ پرې نه کوو نو بیا ورسره موږ هر یو کاروایي کولی شو. نو ملګرو هېڅ چا له هم نه دي په کار چې هغه یو داسې حرکت وکړي چې هغې سره د هغوی فیملي داسې بدنامي وشي لکه څنګه چې دا دوه افغانۍ جنکۍ وي چې هغو سره په کومه طریقه باندې داسې غلط کار وشو چې هغې سره په کومه طریقه باندې داسې کاروایي وشوله. ملګرو داسې غټ غم د هېچا پنې هم نه راولي، ځکه چې یو کې د هغو د قام قبیلې بېعزتي وشي او بل کې ورپسې خلک خاندي چې دا وشو یا هغه وشو یا دا وشو. ملګرو زه په دې حیران یم چې دا زموږ خلک کوم سایډ ته روان دي. ملګرو تاسو به د ویډیو نه ښه عبرت اخیستی ځکه د ویډیو کې ستاسو دپاره ډېر ښه ښکلی پیغام پروت و. ملګرو په دې پیغام کې یو داسې غټ پیغام پروت چې تاسو خپلې تورسرې بلکل یې بازارونو ته مه لیږئ، ځکه چې نن سبا په هر بازار کې په هر دکان کې کیمرې لګېدلې دي او هغه کیمرې ستاسو خویندې میندې هم راغیستی شي، لکه څنګه چې د دې دوو جنکو ویډیو سوشل میډیا ته وختله او دا دوه جنکۍ په شرمونو باندې وشرمېدې، داسې ستاسو تورسرو څخه هم کیدی شي. ملګرو که تاسو هر کله خپلو تورسرو له څه سامان
ضرورت سامان په خپل ځای او په خپل د دکان نه راوړئ، ځکه چې نن سبا په بازار کې په چوک کې په هر ځای کې کیمرې لګېدلې دي او هغه کیمرې ستاسو تر سره هم راغستې شي او موږ دا نه غواړو چې هغه کیمرې ستاسو تر سره وګوري او تاسو په شرمونو باندې وشرمېدئ. لکه څومره غټ غم چې په دې کور باندې راغلی دی، کم از کم چې دوی کم از کم دکاندار هم قتل کو، هغه دکان هم ولا وسېزو او ډېر غټ دښمني په سر شوه او عزت هم نیلام شو. نو ملګرو الله پاک چې دومره غټ غم په هیچا باندې هم نه راوړي، څومره غټ غم چې د هغه دو جنکو په کور باندې راغلی، ځکه چې هغه جنکۍ هم قتل شو، هغې هم مړې شولې. لکه چې دا خو د پښتو ملک دی، که د پښتو ملک کو تا وي که بس وي که ډنګ وشو که ډنګ ونه شو نو اواز یې تر اسمانه پورې لاړې. نو ملګرو هم هغه خبره وشوله، بس ویډیو راله اپلوډ شوله، کې غلط کار وشولو. صحیح دی بابا کوچ د جنکو څخه غلط کار هم کړی وي، هر شیز کړی وي، نو دا ښکار په پرده کې پاتې شوی وي، نو دنیا به نشي کولی. خو چې کله هم سوشل میډیا ته هغه ویډیو وختله او هغه ویډیو دنیا خلکو وکتله، نو ملګرو ډېر خلک خفه شو، ځکه چې زموږ د عالمي دنیا ته زموږ د پښتنو کوم کلچر لاړی، کومه معاشره لاړه، زموږ پښتنو په شرمونو باندې وشرمېدو. ملګرو ډېر سخت د افسوس مقام دی ملګرو، چې کله ما هم دا ویډیو وکتله نو ما ورته په چغو چغو باندې وجړل، ځکه چې دا زموږ معاشره کوم اړخ ته روانه ده. الله پاک دې زموږ په معاشره باندې رحم وکړي، الله پاک دې ټول باندې حیثیت پرده راواچوي. ملګرو تاسو بالکل په دې ویډیو کې تاسو ټول عبرت حاصل کو چې تاسو خپل تر سره داسې غلط ځین ته مه پرېږدئ، ځکه چې د ښځې لپاره یا کور دی یا ګور دی. خو داسې پنجاب خو دی چې پنجاب کې به ښځه کور نه وځي، به ځان نه به سودا راوړي، نه دا خیبر پښتونخوا ده، دا د پښتو معاشره ده. پښتو یوه داسې معاشره ده وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. نو ملګرو یو سړی به جنت ته د پښتو سره ځي، د پښتو نوم دی عزتدار، حیادار، پردناک او غیرتمند ترزن. نو ملګرو موږ پښتانه خو داسې یادېږو، تاسو زموږ د پښتنو تاریخ وګورئ نو ستاسو به دماغ کار پرېږدي چې پخوا پښتانه به څه نه کول. پخوا پښتانه خو دومره غیرتمند پښتانه چې په یو خبر به ټینګ وو. نن سبا پښتانه یو خبرو کې به خبر نه منکر شي. ملګرو موږ چاته نه دي پکار چې هغه د خپلو مشرانو تاریخ قرآن کې، ځکه چې زموږ چې کوم مشران دي د هغو تاریخ زموږ په زړه کې پروت دی. زموږ مشرانو د دې ملک دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. ملګرو په خپل ترسرو باندې ډېر خیال وساتئ، ځکه که تاسو په کور کې بالکل موبایل هم مه ساتئ. نن سبا د موبایل د لاسه ډېر کورونه وران شو، د ډېرې جنکو زندګۍ نه بربادې شوې، ډېر خلک په دښمنو باندې واوښتل. ملګرو تاسو په کور کې خپل زنانو ته موبایل هم مه پرېږدئ، ځکه چې دا موبایل هم نن سبا یو دجال راغلی دی، داسې یو شیطان راغلی دی چې دا تاسو په شرمونو باندې هم شرمولی شي. ملګرو الله پاک دې موږ پښتنو باندې رحم وکړي، ځکه چې زموږ پښتانه کم سایډ ته روان دي. که تاسو سوچ وکړئ اړخیره ور زموږ نه به څه جوړېږي، ټول قومونه په ترقۍ روان دي او موږ په پیغورونه بغض او کینې وخوړو. موږ زړه کې بغض او کینه راځي چې پلانکی به څه وي او ډینګری به څه وي. ملګرو پلانکی او ډینګری پرېږدئ، خپل عملونه سم کړئ. زموږ عملونه کې مسله ده، ځکه که سوچ وکړئ نه هر سړی نن سبا د بل عزت ته غل ناست دی. موږ نه هېڅ پکار چې موږ د یو عزت د بل عزت ته غل کینو. هر سړی پکار دی چې خپلو ښځو بچو سره پایه عزت باندې ژوند تېر کړي. ملګرو الله پاک دې دومره غټ غم په هېچا باندې هم نه راولي، لکه څومره غټ غم چې د افغاني په کور باندې راغلی چې 2 جنکۍ هم قتل شوي، هغه دکاندار هم قتل شو او ورپسې هغه دکان هم وسوځلی شو او د هغې نه باوجود دوی ته دښمني هم په سر شوله. ملګرو که سوچ وکړئ نو ښځه د فساد بوټی نو ملګرو دا دروغ دي. ښځه مور دی، ښځه خور ده، خو تا که د خپلې خور مور صحیح تربیت وکړو نو هغه به ټول عمر ستا سر چاته هم ټیټ سترګې نه کړي، او که نه تا ټول عمر د خور مور داسې معاشره کې داسې روایت، داسې معاشره او د حیا عزت پرده طریقه ته نه ایښولې نو هغه به تام شرموي او قوم قبیله به هم په شرمونو باندې شرموي. ملګرو تاسو په خپل ترسرو باندې ډېر خیال وساتئ. اخره ور دا موږ کوم سایډ ته روان وو. ملګرو ډېر سخت خفه شوم چې دغه ویډیو ما وکتله. ملګرو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټالۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.